وتلک حجتنا دا زما دلیل. کم دلیل؟ چې ستوره الہ نه دی، نور الہ نه دی، سپوږمۍ الہ نه دی. لا احب الافلین، دی منی زوال راځي، تغیر راځي، دی پټیږي، د دې رڼای ختمیږي. دا الہ نه دی، عاجز دی. دا دلائل چې کوم ما ذکر کړو. لایک کې شیر کې د الله د رضا لپاره د قرآن درس، د قرآن ترجمه په پښتو په اردو دواړو کې. دا سورته انعام 83 نمبر آیات نه والے تر 90 نمبر آیات پورې ویډیو تر اخره پورې ګوره، بیا به سمجھ کې راځي. او د الله د رضا لپاره شیر کې زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو چینل او د پیج لینک یو دی، یعنی قرآنی معلومات. صحیح ده کنه؟ نو دا شیر هم کوي، لایک هم کوي، الله خوشاله. کومنټ کې څه مشوره راکړئ، آیا دا شن صحیح دی یا څه غلطي پکې نه، ضرور مشوره راکړئ. دا مولانا مفتی سعید شاہ صاحب کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد نیئر لانڈی اسٹیشن نیئر داؤد چورنگی. ہاں ترجمہ فرمائی انشاءاللہ. ٹھیک تھا نا؟ وتلک حجتنا دا زما دلیل آتیناها ابراہیم ورکما ابراہیم علیہ السلام تا علی قومه په خلاف د قوم دد. نرفعو درجات من نشاء، پورته کوم درجی چاله چې زما خوښشي. ان ربک حکیم علیم، یقینا رب ستا حکمت والا دے، پوه دے. ای ماته وګوره، ماته وګوره، وس شعر کا، وس شعر کا، بیا به د نیر شي سکه، وس شعر کا. یا خو خدای پاکه. او وګوره بره نه دی، بره وګوره، بره پکې د واتساپ نمبر دی د مولانا صاحب مفتی صاحب واتساپ نمبر دی. هغو سره په دې کې څه قسم یعنی مطلب چې د خپل مسلو ته پوسټ کولی شي او په خپل مال کې ورسره امداد کولی شي. زمونږ مال په علماو باندې، په مدرسو باندې، په مسجدونو باندې ولګي. او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی ډاکټر ګل الرحمن. نو که چېرې په دې ویډیو کې ما نه څه غلطیانې شوي، نو په واتساپ باندې ما سره مشوره کولی شي یا ما ته څه طریقه څه لار ښودلی شي. سیده جي الله مو خوشحاله کړه. ووهبنا له بخ ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق او یعقوب. اسحاق د ابراہیم علیہ السلام زوی دی او یعقوب نسے دی. کلن هدینا، ہر یوتا ہدایت اکما د توحید. کلن هدینا، ہر یوتا توفیق ورکما د جنت. کلن هدینا، ہر یوتا ملار سمکڑا د توحید. ونوحا هدینا من قبل، او نوح علیہ السلام نمی توفیق ورک ہدایت د توحید مخی د ابراہیم علیہ السلام نا. ومن ذریته او الواد د نوح علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. وکذالک نجزی المحسنین، دغرنگی بدلی ورکوم نیکانو لرا. دا ټول محسن دی، نیکان دی، دی رزق بدلی ورکوم. او ہدایت د توحید میں ورک زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام. کل من الصالحین، ہر یو د نیکانو نو. کل من الصالحین، ہر یو پورا نیکو. اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، دیل میں ہم ہدایت ورکو د توحید. وکلن فضلنا علی العالمین، او ہر یوم غرق په مخلوقات د زمانه. ټول انبیاء د هر پیغمبر خپل درجه ده، خپل مرتبه ده. په ټول مخلوقات، په ټول عالم کې غوره انسانان انبیاء دي. دینه معلومه شوه چې پیغمبران د فرشتونو هم غوره دي. دلته 19 پیغمبران ذکر کړو.
نرفع درجات من نشاء. اولی ذکر کړل سلور، ابراهیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام او نوح علیہ السلام. دا سلور مخکې ذکر راوړل چې دا آبادی مشران دي پلاران دي، اصول د دین راغل دي. بیا ورپسې ذکر کړل داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام. دی دواړو لای پیغمبري سره بادشاہت هم ورکړو. بیا ذکر کړو ایوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام. دی دواړو منی بلایانې مصائب آلام تکالیف د بدن راغلیو، او یوسف علیہ السلام نے ور سره وزارت بادشاہت هم ورکړو. او بیا ورپسې ذکر کړو موسی او هارون علیهم السلام. دواړو له لوی لوی معجزې او بینات دلایل ورکړي، نو ځکه دواړه یو ځای راوړل. بیا ورپسې ذکر کړو زکریا، یحیی، عیسی، الیاس. دا سلور واړه پیغمبران عابدینو زاهدینو، دنیا سره څه تعلق نو. عیسی علیہ السلام متعلق راځي ځان لای کور هم نو جوړ کړي او ساق به خړل دونو پانی، دنیا سره لا تعلقو. نو سلور واړه یو ځای راوستل چې دا عابدین زاهدین. اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس او لوط. دای اخره کې ذکر کړ سلور واړه یو ځای چې د دې شریعتونه نه دي چلیدلي، د دې شهرت نو او د دې اتباع او ملګری هم نو، یا نو یا ډیر کم. دا اولس انبیاء ذکر کړل، کار د ټولو یو، د الله یوواله بیانول، دعوت د دین ورکول. وکلن فضلنا علی العالمین، هر یو می غوړه کړی دی په مخلوقات باندې. ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم، او ما غوړه کړی دي مشران د دې، زامن د دې، رونه د دې. د چا چې پلاران وو هغه، د چا چې زامن وو هغه، د چا چې رونه وو هغه. لکه د ابراهیم علیہ السلام زوی ذکر کو اسحاق، داغه زوی ذکر کو یعقوب. دارنګي د زکریا علیہ السلام زوی دی یحیی، او موسی او هارون دواړه ځان کې رونه دي. ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم، او غرواله می ورک مشرانو پلارانو د دې لرا، زامنو د دې لرا، رونو د دې لرا. وجتبیناهم، او چون میکړل خوخ میکړل بدلایلو په نبوت سره. وجتبیناهم، خوخ میکړل د پیغمبرای د پاره. وهدیناهم الی صراط مستقیم، او توفیق می ور ورک لار می ورته سمکړه. الی صراط مستقیم، په طرف د لار نیغي. ذالک هدى الله، دا توفیق د الله دی. یهدی به من یشاء، لار سمئی دی سرا توفیق ورکی خونکی چاله چی رضا شی من عباده د بندیانو خپلونا. ولو اشرکو، کچرت بالفرض اشرکو شرک کړي وي د پیغمبرانو. ولو اشرکو، کچرت دی شرک کړي وي، لحبط عنهم ما كانوا يعملون، نو خامخا برباد شوی وو د دینه هغه چې دی کوم عملونه کړیو. پیغمبر ته الله وی که شرک دیو کو نو عمل دی برباد شو. نو بیا عام انسان، اولئک الذین، دا هغه کسان دي، آتیناهم الکتاب چې ما ول ورکړی دی کتاب، والحکم دانشمندی پوهه د کتاب، فهم د کتاب، والنبوة پیغمبری. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، کچرت انکارو کی د دې خبرنا. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، که انکارو کی د دې قرآن نا، د دې پیغمبر نا، د دې دلایلنا. هؤلاء، دا د مکی والا. فقد وکلنا بها قوما، نو زب اوس پارم ماس پارل دې دغه بیان دغه قرآن داس یو قوم تا چې صحابه دي. لیسو بها بکافرین، ندی دغه صحابه د قرآن د دین انکار کوونکی. اے پیغمبره کدا د مکی مشرکان انکار کوي نو ودی کی زب نور صحابه استا ملګری پیدا کم چې هغه به انکار نه کوي.
اولئک الذین دا هغه کسان دی هدى الله چې الله ولا توفیق ورکړي دي هدایت ورته کړي دي فبهداه مقتده نو روان شا پلار ددی دا د پیغمبرانو چې کوم لار دا پدی روان شا فبهداهم اقتدی نو روان شا پلار د پیغمبرانو دا سنا چې مخکینی پیغمبران ټول امامان شو زمون پیغمبر مقتدی شو دا معنی نه ده یعنی اغي سره موافقت کا داغي شان دشا فبهداه مقتده نو روان شا پلار د نورو پیغمبرانو د دې ذیل کې بعض علما دا فرمایي فبهداه مقتدی د پیغمبرانو جامه واغوندا د پیغمبرانو شان ته شکل جوړ کا د ټولو ګیری وینو توم ګیره پرېدا فبهداهم اقتدی د پیغمبرانو لار منی روان شه نو دغه د کامیابی لار ده اولئک الذین دا هغه کسان دی پیغمبران صحابه هدى الله چې الله ورته هدایت کړي دي فبهداه مقتدین پلار د دی روان شه قل او یا پیغمبر لا اسالکم علیه نغواړم تاسو نه په بیان په دعوت اجرن مزدوری اجرت شکرانی تاسو نه په بیان د دین پیسې نه غواړم ان هو الا ذکر للعالمین نه دی دا قرآن مگر پندې نصیحت دی د پاره د مخلوقات ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک او بلا دا خبر ده لکه شعر کې د الله درزه د پاره زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه او د علماء بیانات د دین خبرې د الله رسول د پسند خبرې په لایک کېدو په شیر کېدو باندې با تاسو ته اجر ملاویږي دنیا خلق به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب ملاویږي علما نه تاسو کوي او د غانو او د ویډیو او د غانو او د غړېدو د ویډیوګان نوې ټیم په قرآن باندې اورېدو باندې ولګي څومره اوچته خبر ده خپل بچو ته د قرآن ترجمه د قرآن بیانونه د دین خبرې او د علماو خبرې لګوي او د غړېدو د ډانس دغه ته مه لګوي او مه د ډانس او د غړېدو په زولو خبرو له لایک او شیر مور کوي دی مثال د گواهی دی دا لکه چې تا گواهی وکړه چې دا کار صحیح دی و دا راته وایي د قرآن ترجمه د قرآن درس اذان او د قرآن سبق دا ښه دی او که غلط دی چېرته د قرآن ترجمه یا د علما بیان مخې له راشي نو فورا لایک کوئ او شیر کوئ د الله د رضا دپاره وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي په آخرت به هم په کار راشي صحیح ده که نه انشاءالله او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي نو چې غلطۍ معافي ده نه غواړو بل دا کومنټ ورکوئ کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي کومنټ څوک ورکوي نه که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست دا کړله یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکړئ یا داسې مه کوئ داسې پکې وکړئ نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه څه مشوره نه راکوئ بس چپ ناست نو تاسو ته درخواست دی او په مسنجر باندې یو ویډیو ډېرو خلکو ته لیږئ په واتساپ باندې چاته چې ولیږئ انشاءالله به تاسو ته جنګ نه کوي شر شدت به نه کوي ولې د دین ویډیو ده او د الله د رسول ویډیو ده انشاءالله چې د هغه فکر دین طرف ته شي انشاءالله داسې به کوو که نه الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا الله پاک ته تاسو له شفا راکړي ستاسو بیبي بچو مور پلار وروڼه خویندو له شفا راکړي او الله پاک تاسو غونډ په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا او الله پاکو په مال او په جان کې برکات واچو الله پاکو آپس کې محبت پیدا کاش او الله پاکو دشمنان د سره راضي کا او دشمنان د نه راضي کا چې دشمني هم ختم شي امین ثم امین او په کومنټ کې کم سے کم امین ووایه نو څه رالیږئ نه خدایه پاکه څه ووایم زما سمجھ کې نه راځي چې څه وجه ده یاره خو زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي به صحیح ده که نه السلام علیکم